بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 278 دی. الدرس الخامس والسبعون، 75 درس یعنی 75 نمبر درس دی. نن درس کې به مونږ د دعا باره کې خبره کوو. دعا معنا ده دعا کول. دا مونږ چې د الله نه کوم سوال کوو، دعا غواړو، نو د هغې باره کې لږ بحث کوي. وایي الخادم، خادم نوکر ته وایي، چپړاسي هم ورته وایي، خادم هم ورته وایي، نوکر هم ورته وایي. نو موږ به ورته لږ غونته کې د ادب احترام لفظ استعمال کړو. الخادم، خادم. یدق معنا د وخي، الجرسه ټلی. دغه کې مدرسه کې چې کومه ټلی لګېدلي یا سکول کې ټلی لګېدلي او استاد یو کس مقرر وي، هغه ورشي هغه ټلی داسې ټکی، نو دغې ته په اردو کې، په عربۍ کې یدق وایي او وخلو ته، او په اردو کې ورته وایي بجانا. ٹھیک شو؟ نو الخادم یدق الجرسه، خادم ټلی وخي، جرس دقې ټلی ته وایي ښه، او یدق معنا د وخي، اردو کې وایي بجاتا ہے. ٹھیک شو؟ خادم گھنٹی بجاتا ہے. ٹھیک شو؟ وخی داسې. فیتوجه الطلاب، نو طالب علمان متوجه کیږي الی المدرسه، مدرسې طرف ته. نو طالب علمان مدرسې طرف ته متوجه کیږي. ويدخلون، او هغوی داخلیږي، فیها، هغې مدرسې ته، جماعات، په ډله، په جمع داخلیږي ښه، په جمع داخلیږي. ويجتمعون، او هغوی جمع کیږي، فی ساحة المدرسه، د مدرسې میدان کې، هغوی د مدرسې په میدان کې را جمع کیږي. ساحه میدان ته وایي، او المدرسه مدرسې ته وایي. نو ويجتمعون، او هغوی را جمع کیږي، فی ساحة المدرسه، د مدرسې میدان کې. وقبل ان، او د دې نه مخکې، یدخلو چې هغوی داخل شي، فصولهم، خپلو کلاسونو ته، خپل کلاسونو ته داخلېدو نه مخکې، یقفون، هغوی ودرېږي، فیها، په هغې کې، صفوفا، صفونه، یعنی هغوی صفونه جوړ کی او ودرېږي په دغه میدان چې دی که نه، د مدرسې میدان. فیها نه مراد هماغه ساحة المدرسه ده، د مدرسې میدان کې هغوی په صفونو کې ودرېږي. ویدعون الله، او د الله تعالی نه دعا کوي، د الله تعالی نه سوال کوي، بهذا الدعاء، په دې دعا سره، او د الله تعالی نه دا دعا غواړي، د الله تعالی نه. ویدعون الله بهذا الدعاء، او د الله تعالی نه دا دعا غواړي. دا د الفاظ دغه دي ښه. یا اله العالمین، یا اله العالمین، ای د ټولو جهانونو معبوده. اله معبود ته وایي، عالمین معنا ټول جهانونه. یا اله العالمین، ای د ټولو جهانونو معبوده. یا مجیب السائلین، ای د ټولو، ای د سوال کوونکو आवाज اوریدونکیا. هب لنا، مونږ لراکه، منکه، د خپل طرف نه، رشادن، هدایت، مونږ له د خپل طرف نه، خپل ذات طرف نه هدایت راکا. وسدادن و یقینا، او درستگی او یقین راکا، او درستگی یعنی سیده لار او یقین را نصیب کی. رب، ای زمونږ پروردگارا، جملنا، مونږ ښایسته کی، بعلم، په خپل علم سره. ای زمونږ ربه، مونږ په خپل علم سره ښایسته کی، مونږ په خپل علم سره مزین کی. وحدنا، او ته مونږ ته وښایه، دنیا و دینا، د دین او د دنیا لار، او مونږ ته د دین او د دنیا لار وښایه. وحدنا، ته مونږ ته وښایه، دنیا، د دنیا لار، و دینا، او د دین لار. مخکې وایي وحمنا، ته زمونږ حفاظت وکړي، من کل سوء، د هرې بدۍ نه، د هرې برایي نه ته زمونږ حفاظت وکړي. وانشر الخیرات، او ته خور کې ټولې نیکیانې، فینا، زمونږ په منځ کې، او زمونږ په منځ کې نیکیانې خورې کې. وانشر الخیرات فینا، او زمونږ په منځ کې نیکیانې خورې کې. یا اله العالمین، ای د ټولو جهانونو معبوده. یا مجیب السائلین، ای د ټولو سوال کوونکو आवाज اوریدونکیا. ٹھیک شو؟ یا د ټولو سوال کوونکو سوالونه قبلون کیا. نو دای دعا وغوښته د مدرسې په میدان کې،
او بیا د هغې نه پس وبعد ما او د دغې دعا نه پس ینتهون من الدعاء او د دعا نه د فارغېدو نه پس د دعا نه د فارغېدو نه پس یتوجهون الى فصول الدراسة یتوجهون هغوی متوجه کیږي الى فصول الدراسة د کلاسونو طرف ته متوجه کیږي د کلاسونو طرف ته هغوی متوجه کیږي ويدخلونها او هغوی دغه کلاسونو ته داخلیږي بهدوء په خاموشۍ سره په خاموشۍ سره ويجلسون او هغوی کینی فی اماکنهم په خپلو ځایونو ويأخذون او هغوی نیسي کتبهم خپل کتابونه هغوی لاسونو کې خپل کتابونه نیسي ويستمعون او هغوی په توجه سره اوري الى الاستاذ هغوی د استاذ درس ډیر په توجه سره اوري استمع يستمع معنا ده په غور او فکر او توجه سره او اردو کې کان لگا کر سننا یعنی ډیر توجه سره اوریدل الى الاستاذ د استاذ درسونه او د استاذ درس په توجه سره اوري ٹھیک شو نو امید ده په دې به پوه شوي دا زمونږ آخري سبق و د دې نه پس انشاءالله مونږ د 75 نمبر درس آخري تمرین حل کو زمونږ کتابون سبقونه مکمل ختم شو یو تمرین راته پاتې دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام